یو مفتی صاحب او مفتی فرید صاحب الله دې وبخي هغه یو کتاب دغه شاګردانو لیکل دی پای کتاب کې لیکلي دي چې دریشتم شپه باندې دا کوم صورتونه ویل کېږي د دې دپاره څه ثبوت نشته او بیا یې لیکلي چې دا ارشاد الطالبین کې لیکلي دي فلانکي پیر صاحب لیکلي دي او بیا یې لیکلي چې هغه حواله ورکړې ده په سنن کبرا د بیهقي باندې خو سنن کبرا د بیهقي کې دا روایتونه نشته دا دروغ وایي دا خلک دا اصل کې د انکم ذریعه ده او کم شی چې د انکم ذریعه کم بدعت نو خلک هغه نه پرېږدي یو بني آدم قرآن مجید وایي نو بس دی وایي ټیک ده هر سړی دی لګي خپل خپل کور کې دی وایي ویل خو دې ته وایي که دې ته خو نه وایي چې یو سړی وایي او نور دی ورته غوږ کېږدي او بیا دې پیسې جمع کړی شي امام که غریبي نو پکار داری قوم لا دینی غیرت داره چې د هغه امداد وکړی شي په یو صحیح او جایز طریقه باندې هغه دې په خپلو خپو ودرولی شي دا څوک نه وایي چاته چې د امام خدمت ته ونه کړی شي یو سړي خپل ټول عمر وقف کړی دی د قوم د خدمت لپاره بانګ وایي اذان کوي اقامت کوي منځ کوي مخکې جنازې کوي ماشومانو له بانګونه وایي ماشومان پړاوي د جماعت خیال ساتي دا حق جوړېږي که دا به امام استاد پخپله وایي چې ما پلان کې ضرورت دا ظلم شته دی په دې ملک کې دا ظلم دی قوم کوي مناسب نه دی دا نهایت زیات ظلم دی دا زه خپل ځان نه یادوم زمونږ کار الحمدلله روان دی دومره سره کوي الله چې پای باندې محتاج کی ګناه الحمدلله علی ذلک خو عام حالاتو کې نور امامان چې ګور بیچارهګان نا مجبور دی په دې بدعاتو باندې چې بدعات وکړي نو پیسې به ورته ملاویږي پکار دی چې کوم سړی امام دی هغه غریب دی د قوم خلک دی هغه له دې میاشتو کې خصوصي امداد ورکړي ځکه د هغه بچي دي هغې باندې مختر راتلونکی دی د هغه نور کار کسب نشته دی کوي هم نه اگر چې زموږ خپل ذهن د هغې خلاف دی علماء علم پکار دي چې ځان له څه کار کوي که نه ولې په قوم بوج کېږي انبیاء علیهم السلام د الله دین مفت خو رسول الله صلی الله علیه وسلم به تجارت کو گڑی بیزی سرولی دی تجارت اکڑے دے لیکن قوم تنر ناس نبوی سنت دغری دی بانی اداری چې دا زموږ د سټیټس خلاف دی د بار کې فالله د هغه علما پیدا کړي چې په دې څیزونو پوه شي او خپل عزت وپېژني عزت ورکړئ علماو له دې لپاره چې هغه دا خسیس کار پرېږدي دا ذلیل کار دی چې د الله کتاب دی وي او دی پای پیسې ګټي څومره پیسې ورکوي خلک ستا په خیال یو جماعت کې دواړه صورتونه وویلی شي یو 100,000 روپۍ ورته ملاویږي څومره ملاویږي په مشکله 2,000 یا 3,000 روپۍ نو که په دې جماعت کې خلک وي بالفرض انسانان وي او غیرتمند دي او دی یو کس 1,000 روپۍ د اوس نه راواخلي نو څومره مقتدیان به یو شپېته خو به وي که نه چې 1,000 روپۍ بغیر د دې بدعت نه هغه ته جمع شي نو 60,000 روپۍ هغه دپاره لګي خو دومره زړه به مقتدیان له څوک ورکوي د دې خو که امام لږ غوندې ښې جامې واغوندي نو دې بدې شي چې دا ولې دی داسې دی دا خپل ذهنیت بدل کړئ موږ د علماو بېعزتي نه کوو او دا نه وایو چې د عالمانو د خدمت نشي کولی ودې کړی شي لیکن په صحیح طریقه باندې